خيار رؤیت دی. خيار رؤیت څه ته وایي؟ یو سړي سره کور کې شی دی، صفتونه یې درته وکړه داسې دی داسې دی داسې دی، تا وی بس خو چې دا دی جو دا زما په دومره پیسو شو نو وا دې غستو بغیر د لیدلو نه. شی دې ولیدو خوښ دې دی هم په حقه پیسو ستا شو، خوښ دې نه دی تاله قانوني طور اختیار دی چې دا بیه روانه کې چې دا ما لیدلی نه و، تا چې صفتونه کول هغه نه دي او زه دا نه اخلم. نو دې ته ویلی کېږي خيار رؤیت. نه لیدلی شی تا واغستو نو د لیدلو نه پس تاله اختیار دی د بیې د برقرار پرېښودو چې کوم د نالیدلي په صورت کې تا بیه کړې ده یا دا بیه روانول. دوه شو. دریم خيار عیب. یو شی دی چې هغه تا واغستو، دا غستو په وخت کې پاغې کې د خرڅونکي د کور عیب دی، نقصان دی، هغه نقصان هغه تا ته نه دی بیان کړی، تا نه دی لیدلی، تا کور ته څاروی راغی، اوس هغه عیب او نقصان تا ته پکې ښکاره شو، معلوم شو. اوس تا ته اختیار دی قانوني طور جبري طور یک طرفه دا بیه روانه کې، ځکه چې دې کې داسې عیب دی چې د دې عیب سره دا شی زما خوښ نه دی، زه یې نه اخلم، ما ته قبول نه دی. دې ته شریعت کې خيار عیب وایي. په دې معامله کې زمونږ خلک یو بله خبره کوي، هغه ټیک نه ده. خيار عیب کې یا به دا شی چې په کومه بیه شوی دی هغه بیه باندې به ځان ته پرېږدي سره د عیب نه، بس خو دا عیب دی پکې خو زما سره دی نه ما ته قبول دی. خو داسې نشي کولی چې زه دا شی خو زما شو خو به زه به د دې عیب د وجې نه دومره پیسې کټ کومه. دې ته رجوع بنقصان العیب وایي. رجوع بنقصان العیب جایز نه ده. په عیب په وجه باندې پیسې کټ کول جایز نه دي. دا خو ما ستانه په 1000 روپۍ دا شی اغستی او خو چونکې دا عیب دی پکې اوس دا زما 500 شو. که هغه تا ته د خپلې خوښې نه هغه ټولې پیسې پرېږدي هم دې پرېږدي، هغه خو د هغه پیسې دي که نه، خو قانوني طور د دې عیب د وجې نه جبري طور ته پیسې کټ کولی نه شي د عیب نه. یو صورت کې کټ کولی شي. هغه صورت څه دی؟ یو عیب په یو شي کې د خرڅونکي د کور دی او بل عیب پکې ستا په کور کې پیدا شو. اوس که ته دا شی واپس کوې هغه ته نو د نوي عیب سره واپس کوې، هغه ته نقصان دی. او که نه زور په هغه شته اغستلی شوي پیسو باندې اخلي پرېږدي تا ته نقصان دی ځکه چې د هغه د کور عیب دی پکې مسله ونښته بې ځایه. د هغې حل دا دی اوس رجوع بنقصان العیب وکړه. رجوع بنقصان العیب مطلب دا دی، دا تعبیرات د زمونږ د کتابونو دي، بهرحال زه په پښتو کې د هغې مطلب بیانومه، بوج کوئ یې په ځان ما. رجوع بنقصان العیب دې ته وایي چې مثلا چې دا عیب پکې نه و، د دې شي قیمت 1000 روپۍ و، چې پکې دا عیب دی د دې قیمت 800 دی چې کوم د خرڅونکي د کور عیب دی. اوس پکې د اغستونکي په کور کې نوی عیب پیدا شوی دی، نو دا 200 روپۍ به د دې خرڅونکي نه کټ کړي. که دې پیسې نه ورکړي، که دې ورکړي نو 200 روپۍ به ترې واپس والي. دا رجوع بنقصان العیب یعنی دغه عیب د نقصان د وجې چې په قیمت کې کمی راغلی دی هغه د اغستونکي نه کټ کول یا واپس اغستل په دې حالت کې ټیک دي چې کله په هغې کې یو نوی عیب را پیدا شوی دی، د خرڅونکي د کور د عیب سره پکې دویم عیب هم راغلی دی. کله کله داسې وشي چې شی خرڅ شي اغستونکي پکې زیاتې وکړي. مثلا کپړه خرڅه شوې ده، اغستونکي فقهای مثال ذکر کوي هر شی چې دی هغه د هغې نه جامې جوړې کړي دي. اوس کپړه وکتې شروسته ده، خرابه ده، نو دا خرڅونکي دا نشي ویلی چې یاره دا روغې جامې ماله واپس کا. ولې؟ ځکه په دې کې د اغستونکي محنت کړی دی، د هغه پې خرچه شوې ده، هغه خرچه چېرته لاړه. د دې د وجې نه چې داسې قسمه زیادت متصله دې ته وایي،
دا پکې وشو نو په دې کې به رجوع به نقصان العیب کوي دا شی به دغسې نه واپس کوي چې زه ستا هغه خپل کړاو پکې ماف کا یا هغه خپله خرچه پې تا کړې ده هغه پکې هسې شوه او دا شی ما ته واپس کا دا قانوني ته ورنشي کولی عیب څه شی دی عیب د پاره لنډ قانون دا دی کم شی چې د یو شي قیمت د هغې د وجې کمیږي د تاجرانو په اصطلاح او عرف کې بس دا عیب دی دا عیب دی مثلا کریاني دکان نه تا شی واغستو هغه کور استعمال کو ستینه استعمال کو هغه خراب دی روس دی بدبو پشمن دی بس دا عیب دی دغسې نور څه بهرحال کله کله ښکاره شي باندې سړی دوکه شي پکې وګوري عیبجن دی په دغې هم واپس کولی شي بهرحال د عیبونو تفصیل هغه د څیزونو پورې او د وخت سره وي خو چې کم شي باندې کم نقصان باندې قیمت غورځېږي دغه عیب دی